او که بالفرض وس دی وای چې موږ دا ګناه په قضا عمرې سره دا الله پاک موږ له معاف کوي، نو دا به په هغه صورت کې چې کله د دینه قصدن منځ قضا شوی او کله چې د دینه قصدن منځ قضا شو، نو چې یو سړی قصدن منځ قضا کوي، د داسې کس امام جوړول مکروه تحریمي دي. اوس د دینه امامان د دې سره قضا عمرې کوي، نو د دینه دا معلومیږي چې د دې امامان قصدن عمدن منځ قضا کوي، چې قصدن عمدن منځ قضا کوي، نو د دې امامانو پسې منځ کول چې دی هغه څه دی مکروه تحریمي. الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. من اوریدونکو دا زمونږه څلورمی کلیپ دی په باره د مروجه قضا عمرې کې. مخکې درې کلیپونو کې هغه وضاحت تېر شوی، ننني کلیپ کې د قضا منځونو ترتیب هغه ذکر کوو. چونکې بدعتیان دغه یو خبره کوي چې مونږ کومه قضا عمرې کوو نو دوی خو اوس دلته ګیر دي، نو دوی یو ځانه چې دی هغه جوړوي، هغه بهانه دا جوړوي چې یاره د مونږ دا مونځ کوو د دې لپاره صرف کوو چې په دغې سابقه منځونو کې د انسان نه کم کمی کوتاهی شوی، دا به د هغې دپاره چې دی نه هغه څه شي جبیره شي، د هغې نقصان چې دی نه هغه به څه شي تلافي کېږي. اوس د دې قضا منځونو مونږ هغه پوره ترتیب ذکر کوو، وضاحت کوو چې آیا قضا منځونه په کم ترتیب سره راګرځول پکار دي، په دې کې دغه قضا عمرې دا سیستم هغه ضروري دی که نه دی، آیا دا د نبی علیه السلام او د صحابو طریقه ده او که نه ده، په کومه طریقه باندې هغوی چې دی نه خپل قضا منځونه راګرځولي دي. نو د ټول اول د منځونو هغه ترتیب ذکر کوو. منځ د انسان نه قضا شي دا په څلور قسمه باندې دی. یو هغه چې د انسان نه منځ قضا شي دته د سره د مانځه د فرضیت علم هم نه چې په ما باندې منځ فرض دی او که نه دی، یو صورت شو، د هر یو حکم به انشاءالله ذکر کوو. دویم د یو کس نه منځ قضا شي په داسې حالت کې چې یا د ده نه هیرو یا اوده و، دا دویم صورت شو. دریم د انسان نه منځ قضا شي په داسې حالت کې چې دته څه عذر مخې ته راغلی، یعنې هیرې نه و نه اوده و خو څه عذر ورته مخې ته راغلی، د عذر په بنا باندې د منځ قضا کو. څلورم قصدن عمدن، یعنې نه هیر دی نه اوده دی نه ورته څه عذر راغلی دی او ښه ورته پته شتي چې منځ فرض دی خو قصدن عمدن د منځ چې دی نه هغه قضا کو. دا څلور قسمه هغه انسان حالات وي. په دې کې اولنی حالت د انسان چې کله یو انسان ته پته نه چې په ما باندې منځ فرض دی که نه دی، مثال کې طور پر یو سړی مسلمان شو او دته پته نشته چې په ما باندې منځ فرض دی او که نه دی، نو دنه منځونه قضا شو، وروسته بیا دته علم راغی چې یاره منځ خو کول غواړي، نو آیا دی به د دې سابقه منځونو قضا راګرځوي که نه راګرځوي. نو په دې باره کې د علماو مختلف اقوال دي. یو قول هغه د په دې باره کې اولنی قول هغه د امام احمد او د امام شافعي رحمه الله دی. دی فرمایي چې مطلقا دی به د منځونو قضا راګرځوي، که دته علم و که نه و، که په دارالحرب کې دارالاسلام کې دی به قضا راګرځوي. دویم قول هغه د امام احمد بن حنبل رحمه الله، دا دویم قول دی چې دی به مطلقا قضا هغه نه راګرځوي. دریم قول او صحیح قول د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله هغه دا دی راجح قول، که بالفرض دا کس په دارالحرب کې و او دی هلته مسلمان شو او دته د منځونو د فرضیت علم نه و، پته ورته نه وه، نو د باندې بیا وروسته ورته پته ولګېده د سابقه منځونو قضا پې نشته دی. او که بالفرض دی په دارالاسلام کې و، چونکې دلته کې خلک ډېر وي مسلمانان، د هغوی نه چې دی هغه پته لګېږي، نو په دارالاسلام کې نو که دی په دارالاسلام کې هغه و او یو هندو مسلمان شي او دته اول پته نه وي او بیا وروسته ورته پته ولګېد دته چې په کوم وخت کې د منځونو پته نه وه، هغې قضا به چې دی هغه دی راګرځوي. نو په دارالاسلام کې به د منځونو قضا راګرځوي، په دارالحرب کې چې دی هغه قضا به نه راګرځوي. دا اولنی قسم و. اوس دویم قسم هغه کس چې هغه نه منځ قضا شي، دته د منځ د فرضیت علم خو خو لیکن مسله سره راله یا خو اوده و او یا تهیر و، دا مسله راله، دا دویم صورت دی. نو په دې صورت کې اوس دی څه کوي؟ نو په دې صورت کې زموږ سره د نبی علیه السلام طریقه چې دی هغه موجود ده. طریقه څنګه موجود د نبی علیه السلام احادیثو کې هم ارشاد فرمایلی دی، او د نبی علیه السلام په خپله چې دی هغه یو مسله مخکې ته راغلې وه، مخکې چې دی هغه بیانو، نو هغه مخکې د نبی علیه السلام هغه طریقه کار مونږ ته پروت دی، په هغه طریقه باندې به هغه منځونه راګرځوي. دې باره کې نبی علیه السلام فرمایي من نسیه صلاتا، د چا نه چې منځ هیر شي، فلیصلي، نو پکار ده چې دی منځ بیا وکړي، اذا ذکرها، کله چې درته رایاد شي. لا کفارة لها الا ذلک، ګوره اوس دې ځای کې څه خبره کوي، لا کفارة لها الا ذلک، د ده لپاره کفاره نشته دی مګر هم دقه منځ دی. اوس کې یو سړی لکه دې چې کوم قضا عمرې کوي چې یاره مونږ د هغې چې دی هغه جبیره پوره کوو، نقصان وغیره وغیره، نو دلته کې نبی علیه السلام څه فرمایي؟
د ده لپاره صرف او صرف کفاره دا ده چې دی قضا راوګرځوي، نور څه کفاره دا نشته چې بس تر رمضان په اخره کې به بیا قضا عمریانې کوي او د هغې چې دی هغه کفاره. دلته نبي علیه السلام دغه نه دي فرمایلي. دلته نبي علیه السلام څه فرمایي؟ لا کفارة لها، نشته دی د لپاره څه کفاره الا ذلک، مګر هم دقه مونځ دی چې دی صرف قضا راوګرځوي. او دغه رنګې بل حدیث کې نبي علیه السلام فرمایي من نسیه صلاتا، د یو سړي نه مونځ هیر شو او نام عنها یا دی اوده شو د هغې نه اوده فکفارتها، نو پس د دې کفاره دا ده ان یصلیها، دا چې دی مونځ وکړي اذا ذکرها کله چې دته رعایت شو، صرف او صرف کفاره هغه دغه ده. او بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي انه لیس فی النوم تفریط، په دې خوب کې په انسان باندې څه قصور نشته دی، انسان ودرې په ده باندې څه قصور نه دی په دې کې. انما التفریط فی الیقظة، قصور خو په ده باندې په یخوالي کې دی چې د یخ دی او د مونځ چې دی نو هغه نه کوي، نو دی په دې باندې ګناهګار دی. فاذا نسي احدکم، پس په تاسو کې چې هر کله یو کس هیر کی صلاة مونځ او نام عنها یا د هغې نه اوده شي اودی فلیصلیها اذا ذکرها، نو دی د خپل مونځ وکړي کله چې دته رایاد شي. نو دلته کې صرف دغه چې مونځ دی وکړي، نور دا نه چې په رمضان په آخر کې بیا قضا عمریانې کوه. دا دویم قسم شو. په دې کې د نبی علیه السلام یو نمونه اسوه حسنه هغه موږ ته پرته ده. هغه دا ده ابو قتاده رضی الله تعالی عنه اوږد حدیث دی، بخاري شریف مسلم شریف ګڼو احادیثو کتابونو کې دغه حدیث هغه رانقل شوی په مختلف الفاظو سره، مختلف سندونو سره. دغه ټولو خلاصه دا ده نبی علیه السلام یو ورځ د غزوه خیبر نه نبی علیه السلام واپس راتلو. په لاره باندې نبی علیه السلام د شپې هغه سفر کوو، د شپې د اخري حصې ته نبی علیه السلام او صحابه ډېر زیات ستړي شوي دي چې دی نو په یو ځای کې هغه پړاو وغورځو د آرام دپاره. بلال رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام حکم وکړو چې ته به یخ یې، ته به چې دی هغه خیال ساتې چې کله د مانځه ټایم شي ته به موږ ټول راویښ کړي. بلال رضی الله تعالی عنه پیره ورکوي او په دې انتظار دی چې کله سحر شي سبا وخیږي چې زه خلک راویښ کړم. په دې کې بلال رضی الله تعالی عنه هغه هم د سورلۍ ته ډډه وواله اوښته او بلال رضی الله تعالی عنه باندې هم سترګې پټې شوي دي او د شوی دی. د ټولو نه اول چې راپاسېدو هغه نبی علیه السلام و، د نور دا شعاګانې هغه ولګېدلې، نو نبی علیه السلام راویښ شو، صحابه یې راویښ کړل او نبی علیه السلام ارشاد وفرمایو د دې ځای کې نه هغه کوچ کوئ، دلته کې چې دی نه هغه دا د شیطان ځای دی او دلته د شیطاني وسوسې دي، د هغه ځای کې نه کوچ وکړو، بل ځای کې پړاو وغورځو او هلته چې دی نه هغه اقامت وشو او هلته نبی علیه السلام مونځ وکړو. نو ګوره نبی علیه السلام اوده شوی و، صحابه ټول اوده شوي وو، نو خو چې کله راویښ شول بیا یې مونځ چې دی نه هغه وکړو. نبی علیه السلام دا نه دي کړي چې بس زما نه اوس مونځ قضا شوی و، د رمضان اخري جمعه راشي او هغه قضا مونځ چې کوم شوی و د هغې چې کوم نقصانات وغیره شوي و د هغې کفاره چې دی نه هغه به اوس په قضا عمرې کې د رمضان په اخري. نبی علیه السلام هغه نه دي کړي. په هغه ټایم چې کله نبی علیه السلام راویښ شو د خپل مانځه قضا یې چې دی نه هغه کړې ده. نو دا دویم قسم چې یو انسان د هغه نه مونځ هیر شي یا ترې اوده شي د هغې څه حکم دی. دریم قسم هغه دی چې یو انسان د هغه نه هیر شوي هم نه دي، اوده هم نه دی، لیکن د انسان ته څه عذر مخې ته راغی، نو دی به اوس څه کوي. نو په دې کې هم د نبی علیه السلام یو طریقه کار زموږ مخې ته چې دی نه هغه پروت دی. نبی علیه السلام چې کله د غزوه خندق هغه غزا وه، په هغې غزا کې نبی علیه السلام او د صحابو نه څو منځونه قضا شي. بعضې روایتو کې یو دوه درې څلورو پورې راغلي دي، لیکن د دې ټولو کې چې کله تطبیق وکړې نو منځونه درې چې دی نه قضا شو. عمر رضی الله تعالی یو ټایم کې راغلی او کفارو ته یې بدې ردې ویلې چې د دې د وجې نه زمونږ منځونه چې دی نه هغه قضا شول. نو احادیثو کې څومره چې د دې ګڼ احادیث دې باره کې بخاري شریف مسلم شریف څومره ګڼ احادیث راغلي د هغه ټولو خلاصه دا ده چې د ماسوتن د شپې په اخرینۍ حصه کې چې د ماسوتن ټایم لا و، په دغې کې بلال رضی الله تعالی اقامت وکړو، نو دغه رنګې چې دی نه هغه د ماښام د ماسپښین مونځ وکړو، بیا یې د ماښام مازدیګر مونځ وکړو، د ماښام مونځ وکړو، نو دا درې خو قضا شوي وو. بیا د ماسوتن ټایم لا تیر شوی نه و، نو هغه مونځ یې هغه هم وکړو، نو دا څلور مونځونه چې دی نه هغه په جمع باندې وکړل. نو په دې دا هغه صورت موږ ته مخې ته راغی چې کله یو انسان ته عذر راپېښ شي، نو چې عذر کله ختم شو دی د بیا مونځ چې دی نه هغه وکړي، نو په دې باندې دی ګنهګار نه دی، صرف دی د خپل مانځه قضا راوګرځوي. او دا نه چې بس د خپل مانځه قضا راوګرځوي او بیا چې دی د رمضان په اخرنۍ جمعه باندې قضا عمري کومه چې یاره هغه نقصانه که بالفرض داسې وی، نو نبی علیه السلام به چې دی نه هغه بیا قضا عمري کوله، صحابه به کوله چې یاره زموږ نه د عذر د وجې نه منځونه قضا شوي دي، د هغې چې دی نه هغه اوس کم نقصان زموږ نه پاتې شوی دی هغه موږ د رمضان په اخرنۍ جمعه باندې هغه څه کوو پوره کوو. دلته کې صرف نبی علیه السلام څه طریقه کار کړی، صحابه ورسره هم دی طریقه کار یې هغه دقه کړی دی چې صرف هغه منځونه راګرځولي دي، نورې بس دا نه دي چې د رمضان په اخرنۍ جمعې باندې هغه بیا قضا عمریانې دا یې نه دي کړي بیا، او که بالفرض کړي یې څوک یې ښوولی شي چې ودې ښایي. اخرنۍ یو انسان هغه داسې دی هغه نه د مانځه فرضیتو ته علم شته دی
هیر ته هم نه دی او ده هم نه دی عذر ورته هم نشته قصدن عمدن د مونځ چې دی نه هغه قضا کو په قصد باندې. نو اوس د حکم چې دی نه هغه څه دی؟ نو د ده په باره کې هغه علما هغه فرمایي یو کتاب الصلاة و حکم تارکها او امام ابو بکر الزرعی رحمه الله په دغه خپل کتاب کې هغه د دې حکم چې دی نه هغه ذکر کوي. و اما السورة الثانیه هر چې دویم سورت وهیه او هغه دا دی ما اذا ترک الصلاة هر کله چې یو سړی مونځ پرېږدي عمدن قصدن یعنی په قصد باندې دی مونځ هغه قضا کي حتی تر دې خرج وقتها چې د دې مانځه ټیم هغه تیر شي. فهي مسألة عظيمة دا یو لویه مسأله ده تنازع فيها الناس په دې کې خلکو چې دی هغه سره اختلاف کړی دی علماو. هل تنفعه القضاء آیا دته دا قضا چې دی نو فایده ورکوي چې دی د مانځه قضا راوګرځوي دا قضا راګرځول دته څه فایده ورکوي که نه ورکوي ويقبل منه او دا قضا د دنه قبلیږي او که نه ام لا ينفعه ام لا ويقبل منه قضا قبلیږي ام لا ينفعه یا دته څه فایده هغه نه ورکوي. ولا سبیل له الى استدراکه ابدا او یا چې دن د ده لپاره سره د دې د راګرځولو هیڅ لار چې دی نه همیشه نشته دی. نو آیا د حکم چې دی نو هغه څه دی؟ فقال ابو حنیفه والشافعي واحمد ومالک. ګوره څلور امامان د فقه امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام احمد بن حنبل رحمه الله دا څلور امامان د فقه څه فرمایي یجب علیه قضاؤها په دغه کس باندې د مونځ قضا لازم ده دا به دی قضا راګرځوي اگر که د قصدن پرېښودلی دی لیکن ولا يذهب القضاء عنه اثم التفويت دا قضا د دنه چې دی نو دا قضایي د مونځ چې کوم قضا کړی دی دا دی چې وروسته قضا راګرځوي نو دا راګرځول د دنه چې دی نو هغه ګناه نه ساقطوي دومره د چې فرضیت د دنه څه شو ساقط شو. اوس په دې ځای کې خبره ده دی چې کوم قضا عمري کوي دی وایي زمونږ د هغه ګناه تلافي کوو نو د دې دا مقصد شو چې د ګناه تلافي خو هلو کېږي چې کله یو انسان قصدن عمدن مونځ قضا کي چې قصدن عمدن د مونځ قضا کو نو ته قضا راګرځې د هغې خو ګناه چې دی هغه نه معاف کېږي دا په توبې سره معاف کېږي. او که بالفرض اوس دی وایي چې مونږ دا ګناه په قضا عمرۍ سره د الله پاک مونږ له معاف کوي نو دا به په هغه صورت کې چې کله د دې نه قصدن مونځ قضا شوی او کله چې د دې نه قصدن مونځ قضا شو نو چې یو سړی قصدن مونځ قضا کوي د داسې کس امام جوړول مکروه تحریمي دي. اوس د دې نه امامان د دې سره قضا عمري کوي نو د دې نه دا معلومیږي چې د دې امامان قصدن عمدن مونځ قضا کوي چې قصدن عمدن مونځ قضا کوي چې د دې امامانو پسې مونځ کول چې دی نه هغه څه دی مکروه تحریمي دي. دا صرف د دې د خپل اقرار مطابق نور چې دی نه هغه مونږ په دې باندې الزام نه لګو چې یاره دې قصدن عمدن دا خو د دې خپل یو اقرار دی چې مونږ قضا عمري صرف د دې لپاره کوو چې زموږ ګناه معاف شي او دا صرف په قصدن عمدن کې چې دی نه هغه معاف کېږي. نو معلومه دا شوه چې د امامان هم څه دی هغه قصدن مونځونه قضا کوي او په دې کس پسې مونځ کول چې دی نه هغه څه دي مکروه تحریمي دي. نو دا د مونځونو د قضا راګرځولو چې دی نه هغه طریقه کار دا څلور قسمه هغه تاسو ته ذکر شو د دغه طریقه باندې هغه مونځونه راګرځېږي د دې نه علاوه که یو سړی وایي چې یاره په دې کې یو داسې ګناه زموږ نه شوی یو نقصان شوی دی چې هغه موږ په قضا عمرۍ سره پوره کوو نو که بالفرض داسې هغه ته یو روایت معلوم وي د احنافو په معتبر کتابونو کې یو کتاب کې یو حواله معلوموي هغه دې پیش کړي انشاءالله موږ به د هغې جواب کوو هر چې دې فتاوا عالمګیري قاضي خان وغیره پیش کوله د هغې جواب ما په تیر کلیف کې هغه کړی و. او که بالفرض دې بیا هم وایي چې دا صحیح نه دی کینې دي مخې ته موږ ورته تیار یو حاضر یو دغه دود کا دود پانی کا پانی هر څه به واضح شي ټول خلکو ته به پته ولګي چې څوک په حق دي څوک په ناحق دي څوک عوامو ته دوکه ورکوي څوک عوامو ته صحیح لار چې دی نه هغه ورښایي.